اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن د امام بخاری رحمت الله علیه یو ښایسته او ښکلې واقعه د هغې د ماشومتوب چې د امام بخاری رحمت الله علیه ماشوم و او کله چې دی راغټ شو په ښه بد باندې پوه شو نو خپلې مور د شام طرف ته د علم حاصلولو دپاره لیږلو نو خپلې مور دته څه اشرفۍ او څه پیسې ورته ورکړلې چې دا د ځان سره واله او دا به ستا خرچوي. نو امام بخاری رحمت الله علیه چې کله رالو نو هغه وخت کې به سفرونه ټول په کشتو کې وو. نو امام بخاری رحمت الله علیه په کشتۍ کې کېناسته او څه ملګري ورسره هم کېناسته. امام بخاری رحمت الله علیه سره چې کوم ملګري ناست وو نو هغې کې یو شخص و چې هغې د دې مبارکو نه تپوسونه کول چې یاره تا ځان سره څه پیسې راغستې دي، څه مال دولت دې راغستې دی، څه خرچه دې راغستې ده. نو امام بخاری رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې او ما د ځان سره څه پیسې راغستې دي او دا دومره پیسې دي را سره. چې لږ مزل وشو مخکې لاړه نو هغه کس د امام بخاري صاحب سره دا پیسې کتلې وي چې دومره پیسې دي ورسره. نو هغه په هغه کښتۍ کې شور جوړ کړ او دی وویل چې یاره زمانه پیسې ورکې شوي دي، زمانه پیسې ورکې شوي دي. نو هغه بیا اخر کې دا فیصله وشوله په هغه کښتۍ کې چې د هر یو کس دې تالاشي واخیستلی شي. نو امام بخاری رحمت الله علیه سایډ ته ولاړو، تالاشي شروع شوله، تالاشي اخیستلی کېده تر دې پورې چې ټولو خلکو سره تالاشي واخیستلی شوه. امام بخاری رحمت الله علیه سره هم تالاشي واخیسته خو هغه سره هغه پیسې راونوتې، هغه سره بالکل یو روپۍ هم موجود نه وه. خلک حیران شو، کم کس چې شور جوړ کړی هغه په اصل کې غل و. هغه هم حیران شو چې د سره خو لږ وخت مخکې پیسې وي او اوس ورسره پیسې نشته دی، دا څه ماجره ده. چې لږ مزل یې وکړ ټول کېناسته نو هغه کس د امام بخاري صاحب نه تپوس کوي ورته تا سره خو پیسې موجودې وي، تا خو ماته هلته وښودلې او اوس تا سره نشته چې تالاشي م واخیسته، دا څه قصه ده، دا څه ماجره ده. نو ډېره عجیبه خبره ورته امام بخاري رحمت الله علیه وکړه. ورته وایي کله چې تا شور جوړ کړ او تا ووایي چې ما نه پیسې ورکې شوي، زه پوه شوم چې دوی اوس په ما باندې د غلا الزام لګوي. نو ما هغه پیسې راواخیستې او سیټ ته یې په سمندر کې لړه کړي. ما وایي چې په ما باندې د غلا الزام ونه لګي، هغه وجه څه وه، ځکه د غلا الزام په ځان نه پرېږدم. ما وایي چې زه د رسول الله د احادیثو زده کولو دپاره روان یم، زه د دین اسلام د زده کړې دپاره روان یم او په اول کې په ما باندې الزام ولګي د غلا الزام، نو بیا به زه هلته کې دین څنګه زده کوم. نو دا د امام بخاري رحمت الله علیه یو ښایسته ښکلې واقعه ده چې موږ او تاسو له په دې کې ډېر سبق موجود دی چې هر انسان بل هر مسلمان د الزام نه ځان وساتي صرف په دې بنیاد باندې چې زه د رسول الله امتی یم، د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم امتی یم او د هغې مبارکو په وساطت باندې موږ خپل ځان د الزاماتو نه بچ وساتو.